بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو او درنو پښتنو. زه وحید الله خان ګران مرګرو خواځه خیله کې په ایکسلنٹ ټیویشن اکیډمي کې موجود یم. ګران مرګرو علم عبادت دی، علم د ژوند د تیرو طریقه ده. ګران مرګرو دین اسلام کې هم د علم د حصول د ډیر زیات اهمیت بیان شوی دی. د نبی صلی الله علیه وسلم ارشاد دی چې علم حاصل کرو خواہ تمہیں چین جانا پڑے. ګران مرګرو زما په څنګ کې دا ناز وړې وړې ماشومان او شاته ولاړ دا ګلالي الکان او ماشومان دا ټول هغه ماشومان دي چې په ایټه کې پوزیشن اغسته دي، د ایټه ټیسټ کلیر کړی دی. اوس به ته په ښه کالجز کې ایډمیشن میلاویږي. شپږم کلاس نه بعد دی دغه ټیسټ کې اپیر شوي دي. د دې ټیسټ لپاره د دې پریپریشن چې دی دا په ایکسلنٹ ټیویشن اکیډمي کې شوی دی. کم اکیډمي چې د رحمت علي صاحب دای زره نگرانی کې کار کوي، په دې کې ډیر قابل اساتذه هم دي. د ټولو ماشومانو پوزیشنز اغستې دي. د دې سره زه یو څو خبرې اترې کوم. زما په څنګ کې ناسته دغه ماشومه یمنا آی سره یو څو خبرې اترې کوم. السلام علیکم. وعلیکم سلام. یمنا د کوم ځای؟ زه د خواځه خیل یم. او د والد صاحب مو څه نوم دی او څه کار کوي؟ زما والد صاحب نوم عبدالي خان دی او دلته ګاډی چلوي. دا راته ووایه چې 91% مارکس ډېر زیات مارکس دي. د نور ماشومان هم سټډي کوي. تا د دې لپاره کوم قسم ایکسپشنل سټډي کړې ده چې 91% مارکس تا اخیستي؟ ما دې څه خپل کانسیپټ کلیر کړل. ما د ټول بکس کم به جوړ کړو د کلاس 6 نه والا د کلاس 10 ته پورې ما بکس کتي دي د لپاره. او که څوک کمپټیشن او دا ګټل غواړي زیاته سټډي دی د لپاره وکړي. ورځ کې څومره ټایم تا سټډي لور کړی دی؟ جی ما 3 غنټې به مې کوو د ورځې. کم اکیډمي کې چې تاسو سبق وي ایکسلنٹ ټیویشن اکیډمي د دې نه ډېر زیاتو د ماشومانو ستاسو د ملګرو یو ځای ایټا ټیسټ کلیر کړی دی. نو دغه استادانو باره کې څه وایي؟ څومره قابلان دي دغه استاده او تاسو سره څومره کوپریشن یې کولو؟ زموږ سره ټولو ټیچرانو خپل پوره محنت کړی. میتھس سره هم ټول قابلان او موږ چې کم کوېسچن کړل موږ ته ټول کلیر کړلی. ډېره زیاته مننه ګرانو ملګرو. په یو ځای باندې د دومره طلبه ایټا ټیسټ کلیر کول دا د دې ټیویشن اکیډمي دپاره هم د ډېر اعزاز خبره ده. بله ماشومه زموږ سره ناسته ده، د دې سره هم خبرې اترې کوو. دی هم ایټا ټیسټ کلیر کړی دی. السلام علیکم. وعلیکم سلام. مخکې خو ما ته خپل نوم وایي، د والد صاحب نوم وایي؟ ریما خان. او والد صاحب نوم حکم شیر. تاسو هم ایټا ټیسټ چې دی هغه کلیر کړی دی. ته خپل پړای باره کې لږ موږ ته ووایه چې نور سټوډنټس ته نه هم زده کړه وکړي چې تا به خپل پړای څنګه کوله؟ زه پړای اول دغه دا چې موږ ټایم مینجمنټ وکړو چې لکه هر یو سبجیکټ خپل ټایم دا 2 هاورس کتل غواړي. نو هر یو سبجیکټ موږ له ټایم مینجمنټ وکړلی او موږ د کلاس 6 نه والا 10 پورې ټول کتابونه کتلي. زموږ د پړای دا دغه دی او زموږ د اکیډمي پکې هم غټ راز دی ځکه چې دوی زموږ سره ډېر زیات محنت کړلی او زموږ سره خپل محنت هم دی. ټیچرز ستاسو څومره قابل دي، څومره کوپریټیو دي؟ کوېسچنز کوئ ټیچرز نه که نه؟ د یو کوېسچن که څه اگزامپل یې هم راکړه. زموږ د میس ثناء الله موږ د بیا اگزامپل چې دا پریکټیکل شو کوو. مطلب واس پروفیټ لاس یو ټاپک دی دا موږ د شو کوو چې لکه یو شاپکیپر دی د هغه دونه پروفیټ کېږي دونه لاس کېږي. نو د پریکټیکل به موږ د شو کوو د هغې د وجې موږ ډېر ښه کوېسچن سالو کولی شو. صحیح. او په ورځ کې ټایم به مو پړای له خپل څومره ورکولو؟ سر 3 هاورز دونه به وکړو. یس سر. وعلیکم سلام. ستاسو نوم؟ یسرا اجمل. او کوم ځای سره مو تعلق دی؟ د چارباغ. چارباغ سره. فیوریټ سبجیکټ مو کوم یو دی؟ میتھس. مارکس مو ټول نه زیات په کوم سبجیکټ کې اخیستی؟ میتھس کې. میتھس کې. دا راته ووایه چې که د ساینس په لیول باندې موږ څه خبره وکړو لکه تاسو مخکې دا وایي چې ټیچرز مو قابل دي او ښه کوپریټیو دي. د ساینس نه که موږ له څه اگزامپل راکولی شي کوم کوېسچن چې هلته په پیپر کې هم راغلي او ته هم کلیر کولی شي؟ د ساینس یو د اگزامپل دی چې لکه مونږ خو اول فولي سیسټم نه پېژندو. مونږ دلته چې رالو مونږ فولي سیسټم وپېژندو. فولي سیسټم څه کار دی زمونږ لکه زمونږ سره په لایف کې څه اساني راتلی شي د هغې نه. نو کله چې یو کور کې آبادي کېږي نو خلک فولي سیسټم څنګه دغه کوي ډیزاین کوي. نو دا چې کله های لوډ د یو لوړ ځګې نه های ځګې ته مونږ خیجو نو مونږ فولي سیسټم یوز کوو او فولي سیسټم ته په کار کې هم اساني راکوي. ټایم بچت کېږي، منی بچت کېږي. د ویل څه فواید دي؟ ویلز لکه موږ اول دا وپېژنو ویل ایکزل موږ نه پېژندو چې دلته راغلو موږ ویل ایکزل وپېژندو. ویل ایکزل څه ته وایي کوم ځای کې استعمالیږي؟ نو ویل ایکزل اول په کوهي کې استعمالیږي د اوبه چې موږ کله د کوهي نه رادخ کوو او موږ لکه دا هر څه وپېژنده. ډېره زیاته مننه. دلته یو بله ماشومه ده، دې سره هم خبرې اترې کوم. السلام علیکم. وعلیکم سلام. خپل نوم راته لږ ووایي، والد صاحب نوم؟ زما نوم آمنه اشرف نوم ده او د پلار نوم مې اشرف علي.
تاسو ماته دا وایي چې سټډي یا د تدریس د عمل خو په نورو ټیوشن سینټرز کې هم وي هلته هم ټیچرز ته خپل سټوډنټس ته سبق ښایي دلته کې داسې څه دي چې لکه تاسو ته ډېر زیات مطمئن یې دلې ګرامر ډېر ښکلی کوي او زمونږ د ګرامر او د بوک دپاره چې دي ځان جدا جدا ټیچران دي دلې چې مونږ اول لا شو مونږ په ګرامر باندې پوهه کوي مونږ اول په ګرامر دغه کړو د هغې نه بعد بیا خلک په بوک باندې صحیح باندې پوهېږي او زیاتر چې نو په پیپر کې د ګرامر نه دغه راولي نو چې خلکو له ګرامر نه ورځي خلک کوېسچن هم بیا صحیح نشي ریډ کولی او پوهېږي پې هم نه صحیح نو سرناصر ګرامر ډېر ښکلی کوي او علي شاه سر بوک ډېر ښکلی وایي خلکو ته د ایکسلنٹ ټیوشن سینټر دغه ماشومان یې د هغوی تاثرات تاسو واورېدو د دې نه بعد د ماشومان هم زما سره ولاړ دي دوی سره هم یو څو خبرې اترې کوم السلام علیکم وعلیکم السلام خپل نوم راته ووایي او د والد صاحب نوم راته ووایي زما نوم دی عبیدالله او زما پلار نوم دی شیربهادر تاسو هم ټیسټ کلیر کړی دی اورې ماته دا ووایه چې ټول سبجیکټس کې فیوریټ سبجیکټ دی کوم یو دی میتھس نو کوم میت ټیچر چې کلاس ته راشي کله چې هغه مختلف قسم کوېسچنز سولو کوي نو کوم قسم کوېسچنز کوي د ټیچر نه مونږ خلاډیکل کوېسچن تی کوم کانسپچوال کوېسچنز کوي نو کمې طریقې باندې تاسو سیټسفای کوي آنسر څنګه درکوي مونږ په پریکټیکل انداز باندې راکوي آنسر دغه پریکټیکل وجه وه چې تاسو نن ایټا ټیسټ پاس کړو او جی پریکټیکل نه علاوه کور کې هم څه کار کول دپاره درکوي او څومره کار درکوي پوره کار راکوي پوره کار درکوي او او څه اراده دي د مخکې مخکې میډیکل طرف ته میډیکل طرف ته ایکسلنٹ ټیوشن اکیډمي روح روا او مشر ډایرکټر رحمت علي صاحب دلته کې ولاړ دی آی نام یو څو د پوښتنه کوم السلام علیکم وعلیکم السلام رحمت علي صاحب اول خو مبارکي درکوم د ماشومانو ایټا ټیسټ کې پوزیشن واغستو دا راته وایي چې دغه ټیوشن اکیډمي د کله نه کولاو شوې ده په کوم طریقې باندې د دوی د درس او تدریس د عمل دلته کې په کومه طریقه جاری دی بسم الله الرحمن الرحیم اولنۍ خبره خو دا ده چې د اکیډمي د 2014 نه سټارټ ته او موږ چې کله نه سټارټ واغستو نو زموږ سره خو مطلب نه په دې معاشره کې سوسایټي کې زموږ دونه څه ایډورټایزمنټ او نه څه دونه مخې ته څه پهچان هم نه خو بس په یو دغه باندې همت باندې لګیا او د الله په مطلب کاري خیر باندې په دې کې موږ د اول نه څه کسان داسې وو چې هغه موږ په فری دغه باندې واغستو مطلب د ځان سره فری د ټایم سره د ټایم سره دې کې زموږ کوشش دا و چې غریبانان وړو له زیات فوکس ورکړو او الحمدلله دا اوس 2021 ته یو سټیج ته ورسېدو چې په دې کې هغه ټایم کې په 2014 کې زموږ سره یو دوه ماشومان وتیو بیا د ټایم سره مطلب ظاهري خبره ده چې ټایم سره دا هر څیز چې څومره ښه کېږي او ته پکې په کوشش ښه محنت په ښه لګن باندې لګیایي نو د ټایم سره ښه کېږي نو یو ټایم داسې راغی چې الحمدلله په 2015 16 17 کې زموږ سره به 7 7 8 8 ماشومان وتو بیا 10 12 ته شو اوس الحمدلله راوند اباوټ 18 فیګر من کراس کړی دی الحمدلله اوس تاسو د ایټا د پارک ماشومان چې تیاروي کنه نو د دې انټرول څومره دي څومره دورانیه کې دا تیاریږي د دې خو چونکې مخکې به داسې حساب و چې هر وخت کېږي سړی اپډیټ کېږي مخکې به دې کسانو په یو میاشت دوه میاشتې نو ظاهري خبره ده چې پای کې دومره ښه کارکردګي به نه کېده او ماشومان به دومره نه شي وتی اوس موږ بیا دا سیسټم وکړو زما په خپل یو سوچ باندې لګیم چې دې کم از کم څنګه چې د ګورنمنټ د شپږم دپاره یو کال مقرر کړی دی دغه شان د دې لپاره یو کال مقرر دی لکه په کال کې د ماشوم دپاره خامخا ایکسټرا سټډي پکار ده چې د ایټا په لیولي چې کانسپچوال سټډي لکه څنګه چې د ساينس ته میث ته انګلیش ته اردو د اسلامیت دي نو د دې شپږو وانو بوکس چې د دې خپل اهمیت ته او هغه له په هغه ډیوریشن باندې مطلب لکه ساينس ته نو کانسپچوال سټډي د هغې مطابق کم از کم چې په ورځ کې یاره یو غنټه دوه خامخا پکار دي چې د لوکم او ښه د صحیح فوکس سره او ښه کانسپټ سره چې یاره او پریکټیکل په دې باندې غور کول غواړي چې یاره دا داسې داسې دی او لکه زه بس یو مسکیز وایم تو څنګه کانکې او کنویکس میرر اکثر وړو د ډېر زیات مشکلې به دی دا کې نو دوی دا پکار دی چې دا په پریکټیکل نو موږ الحمدلله دا څه شي نه چې دی موږ پریکټیکل د خپل اکیډمۍ ته ردن نه کړو او موږ په پریکټیکل باندې وړو ته الحمدلله خو زمونږ غټ اچیومنټ دا کوم پیرنټس خپل ماشومان دلته داخلول غواړي ایټا د پاره تیارول غواړي آی د څه پیغام ورکوي او لوکیشن ورته وښایي چې دا اکیډمي کوم ځای کې دا اکیډمي چې دا په خوازخیل کې دا ډاکټر عبدالبصیر هسپتال چونکې ډېر زیات مشهور دی ټول خلک یې پیژني او دا د ګیمن روډ چې کوم دی بارګینونه سایډ چې کوم دی د دې سره دا بالکل نږدې ده او کاشف پیټرول پمپ چې د دې په دې سره په خوا کې ډاکټر عبدالبصیر هسپتال چې دې ته لاره نوتی ده شمع سکول پخوانی سکول ټول خلک یې پیژني بوایز سیکشن چې دی په دې ځای کې دا واقع دی جی ډېره زیاته مننه ګران ملګرو تاسو د ایکسلنٹ ټیوشن سینټر د دغې ماشومانو او د دې ماشومانو خبرې هم واورېدې تمهید لږ غونډې کې اوږد شو خو زه صرف دا ویل غواړم چې دغه اکیډمي چې ده د دې دپاره ډېر یو غټ اعزاز خبره ده او د دې دپاره نن ډېره د خوشحالۍ ورځ هم ده
چې په یو ځای باندې دومره ډېرې ماشومانې او دا دومره ماشومان څه ماشومان او ماشومانې په دې کې نن اپسنټ هم دي دوی ټولو یو ځای د ایټا دغه ټیسټ کلیر کړی دی انشاءالله د یو روشن مستقبل سنگ بنیاد چې دی هغه یې ښودی شوی دی رحمت صاحب او د دې سره دلته کې تمام موجود اساتذه کرام څوک چې هم دلته کې د درس او تدریس د عمل سره منسلک دي د هغوی بارها کوششونو ډېر زیات محنت په وجه باندې څنګه چې د ماشومانو په خپلو خبرو کې هم وي دا یې په وجه باندې دی دا ټیسټ چې دی دا کلیر کو دا ټیوشن اکیډمي چې دا شمع پبلک سکول بوایز سیکشن کې خوازخیله کې دلته کې موجود ده د ګیمن پول سره نږدې عبدالبصیر هاسپټل په خوا او شا کې دا دلته کې یو بلډینګ دی دلته کې دا موجود ده د دې کم سپروایزر چې دی د دې کانټیکټ نمبر چې دی دا به هم د کیپشن کې موجود دی تاسو دغه ځای راغستی شي خپل ماشومان په دې اکیډمۍ کې تاسو داخلولی شئ دلته نه چې هغوی تیاري وکړي نو انشاءالله د ایټا دغه ټیسټ ورته ډېر اسانېدی هم شي ګران ملګرو هم د دې سره زموږ دا نننی پروګرام خپل سر ته رسي انشاءالله یو بل پروګرام کې به ستاسو په خدمت کې حاضرېږو تر هغه وخته پورې د لوی الله په امان